د یو نشهیي انسان نه چې کله هم ته دا تپوس وکړې چې یاره دا نشه زه شروع کول غواړم، دا نشه څنګه شیز دی، زه شروع کړم که نه، د هغه به همیشه دپاره تا ته دا یو خبرې او دا یو جواب به تاله درکوي چې نشه شروع نه کړي. نشه یو لعنت دی، نشه یو ضلالت دی، نشه رسوایی ده، نشہ بدنامی ده. بدلا وفا کا دیں گے بڑی سادگی سے ہم، تم ہم سے روٹھ جاؤ اور زندگی سے. صاحب ٹھیک ہو؟ شکر اللہ کا. یہ بتا دو کہ یہ نشہ کیوں کرتے ہو آپ؟ بس یہ نشہ مجبوری سے بھی کرتے، شوق نہیں ہے. کیا مجبوری ہے؟ ٹینشن کی وجہ سے. کیا ٹینشن ہے؟ بہت ساری گھریلو ٹینشن ہے، بس اس وجہ سے. د اوسه پورې به چېرته هم تاسو د یو نشهیي نه د یو اډکټ نه دا خبره نه اورېدلي چې د هغه نه ته دا تپوس وکړي چې نشه څنګه شی دی او هغه تا ته د هغه نشې ښه اړخ بیان کړي. همیشه دپاره به د هغه په زړه باندې ګیله وي او ستومانتیا وکړي. کله چې یو عام انسان نشه وکړي او هغه د نشې عادتي جوړ شي، یا د نشې نه بغیر د هغه ګزاره ډېره زیاته ګرانه شي او هغه د ژوند اور جوړ شي. نشهیي ته د دې د ضلالت هم پته وي چې خلک ما ته په کومه سترګه باندې ګوري، زه چې دا څه کوم دا غلط کوم، دا ښه نه دي، معاشره ما په دې حالت کې نه اکسپټ کوي، کور خلک مور پلار یو قسم ما نه اکسپټ کوي په دې حالت کې. خو د نشهیي حالت داسې جوړ شوي وي چې د هغه نشې نه بغیر د هغه بیا ګزاره ډېره زیاته ګرانه وي. پخوانی او مخکینی کنسپټ دا و چې انپړه کس به په نشه کې ډېر زیات مبتلا، لیکن په نن سبا وخت کې د بدقسمتۍ نه انفارچونیټلی سټوډنټس ایجوکیټډ سوسایټي چې کومه ده دا ډېر زیاته په دې نشه کې ککړه ده. او د ټول نه غټ مسکنسپټ زموږ په دې ایجوکیټډ خلکو کې دا دی چې دا جسټ یو فن ګڼي، یو فیشن ګڼي، یو لایف سټایل ده نشه ګڼي چې دا خو جسټ موږ سټایل لپاره او د خوند لپاره استعمالوو. نن سبا جنریشن چینج شو، ټایم چینج شو، اوس دا کنسپټ راغلی په ایجوکیټډ کسانو کې. بیا هم دغه شانته کې کنسپټ مخکې دا و چې میل به دا شیزونه ډېر زیات کول، یعنی سړو به دا نشې او دا قصې ډېرې زیاتې کولې. اوس په فیمیل کې یعنی په زنانو کې هم نشه ډېره زیاته عامه شوې ده. څنګه چې سړي نشه کوي همدغه شانته کې ښځې هم په نشه کې ککړې شوي دي. اوس د دې کنټرول علاج بل هیڅ شیز هم نشته دی، صرف سوای د یو شیز په وجه باندې دا موږ کنټرول کولی شي. که چېرته کې د دې د پروډکشن اډې د کوم ځای نه چې دا شی جوړېږي او د کوم ځای نه چې دا سیز راځي هغه ځای موږ بند کړو نو د دې د هغه ځای نه روکتام کېدلی شي. انفارچونیټلی زموږ په سوسایټي کې زموږ په معاشره کې د دې سیز د بندولو یو پوخ عزم چېرته کې نه دی شوی. په آخر کې مې د رب ذوالجلال نه دا دعا ده چې څوک هم په دې نشه کې ککړ دي، الله دې وکړي چې هغه دې نه آزاد کړی شي، او چې څوک هم د دې نشې نه بچ دي، د دې ضلالت نه بچ دي، الله دې وکړي چې تر د قیامته پورې د دې نشې نه بچ شي او د دې ضلالت سره یې چېرته هم الله پاک مخامختیا نصیب نه کړي. آمین.